تیاری سره روان دي. بسم الله الرحمن الرحیم. حسین قادر صاحب څنګه چې تاسو پته ده، تاسو ته د غونډې نه پته ولګېدله، مونږ د دې یونین کونسل زیم مشرانو له تکلیف ورکړو. د دې حوالې سره چې کله زمونږ را روان 8 تاریخ باندې به ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپو سره سکندر خان شیرپو دلته راځي او ورکر کنوینشن ته به هغوی خطاب کوي. دا یو قسم له آغاز دی. نن به تاسو ته پته لګېدلي چې الیکشن کمیشن درخواستونه وغوښتل او د هغې د روان الیکشن لپاره چې هغوی کومې نښې الاټ کوي د هغې لپاره دا یو قسم د آغاز دی. شروعات په مدې ځنه کېږي او انشاءالله زمونږ د مشرانو ټولو دا عهد وکړو چې انشاءالله یکسر به مونږ نور ټول کارونه یو سایډ ته کوو او دا الیکشن مهم به کامیابو او په دې کې به را روان الیکشن کې به کامیابي انشاءالله د آفتاب احمد خان شیرپو او د سکندر خان شیرپو د قومي وطن پارټي وي انشاءالله تعالی. بسم الله الرحمن الرحیم. لومبي خو مونږ جانزیب صاحب او اجمل لاره ډېره شکریا ادا کوو چې دا مختصر میټینګ کوم دی کال کو دا د آفتاب احمد خان شیرپو د یو جلسې د غونډې مطابق چې کوم دی نو دوی د یو آغاز شروع کړو. انشاءالله زمونږ ټولو دا تجویز دی چې پوره به مرسته کوو، پوره حمایت به کوو او زمونږ به ټولو چې کوم دی هماغه څه د اوس نه زمونږ مشرانو په دې کې چې کوم جدوجهد کړی دی او نور اوس موجوده حالات کې چې کوم څومره جدوجهد شروع دی انشاءالله په دې باندې به موږ پوره کوشش کوو او موږ د خان چې کوم دی زمونږ د دې علاقې لپاره مخکې چې کوم دی د خان کوم قربانۍ کړي چا نه پټې نه دي او اوس انشاءالله په دې یو څو کالو کې چې خلکو ته پته ولګېده زمونږ دا اوټ ضایع کړو او موږ چې کوم دی د خپل د اوټو هغه خلاف ورزي وکړله چې دا موږ بې ځایه استعمال کړو نو هغه خلکو سره مې احساس وشو چې انشاءالله آینده لپاره به چې کوم دی هېڅکله موږ داسې غلطي نه کوو. اوس کوم موجوده حالات کې خبرې اوږدېږي زمونږ کوم کارونه شروع زمونږ خان په افتتاحګانې کړې وې، په مونډه ډیم یې کړې وې، په نور محمد کې په ډګري کالج یې کړې وې، په نورو داسې ځایونو باندې یې کړې وې. هغې کې چې کوم دی زمونږ د شرم په کار دی نور خلک راځي او پرتیانې کوي کارونه زمونږ خان کړي دي او آینده لپاره به انشاءالله موږ په اوچت اکثریت باندې خپل خان راولو او دا انشاءالله په دې ډپارټمنټونو کې به دا برتیانې د ټولو ملګرو راتلونکو مېلمنو بالله خو قرباني دي. دلته کې چې کوم میټینګ وشو نو انشاءالله موږ ټولو دا عهد وکړو چې دا جلسه چې کومه ده د دې ځای نه زموږ آغاز دی دا به موږ داسې کامیابو چې سړی دا پیل هم نه کړي چې بی دې ځای کې مخکې چې څنګه د خان یو کور یو جړو دا به انشاءالله همدغه شانته بیا د ټولو فاټو ته به ښیو موږ چې دا مخکې د قومي وطن پارټۍ جړو اوس هم دی او راتلونکي بیا به مې چې کم 15 کاله تیر شوي دي او قتل د خلک کومه فیصله چې وه په هغې مایوس وو هغه خلک چې کومو خلکو نیتونه تیر شوي پارټۍ بدل کړي هغه وعدې کړې وي پوره نه شولې. که تاسو ته څنګه پته اوس د دې صوبې چې کم د خان سره عقده نه وه تاسو کتل چې زمونږ ته وړه بند چا وکړه همدې مشر خان وکړو. خلکو ته احساس شته. که تاسو د تنخواګانو په مد کې وګورئ د تنخواګانو په مد کې همدې خان منډې والي دا ټول قوم چې کله قوم را بیدار شي بیا هیڅ څه ګران نه دي. قوم را بیدار دی دا هواري دا زیم د تنګي دا شیرپو د دې ټول دا غیرو عوام انشاءالله داسې په جوش او جذبه کې دي چې راتلونکي د سوچ هم نه کوي چې بله پارټي به د دې ځای نه کامیابي حاصل کړي انشاءالله. دا ټول به رحیم آغاز د الیکشن د جی جانزیب د ودرې نه وشو انشاءالله تعالی کوشش پر زمونږ دی چې را روان الیکشن کې زمونږ د قومي وطن پارټۍ څومره کینډیډیټ یا به موږ کامیابو. دلته موږ ته آفتاب احمد خان شیرپو سکندر احمد خان شیرپو دا موږ کامیابو. د نور چې د دې سره کم دي بل زه دې نوجوانانو ته یم چې ټول زموږ دې پارټۍ ته راځئ انشاءالله تعالی چې را روان دور کې کومې نوکریانې یو ستاسو وي فتحه به انشاءالله زمونږ یو نوکریانې به ستاسو. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن دا ورکر کنونشن وشو په هغې کې د ټولو مشران کم چې کریم کسان دي هغوی په ډېر ګڼ تعداد سره شرکت وکړو او ټولو دا عهد وکړو انشاءالله چې کم مخکې غلطیانې د خلکو نه شوي دي نو موږ دا اورېدلي دي چې دوباره به انشاءالله هغه کسانو داسې غلطیانې نه کوو. څنګه زموږ یو ملګري وویلی چې یاره داسې غټ کارونه لکه مونډه ډیم والې ورسره دا کالجونه والې دا شیرپو خان منظور کړي وو په هغې باندې افتتاحګانې مختلفو پاټو وکړلې نو دا قسم کارونه چې دي او د هغې نه هېڅ زموږ علاقې ته فایده ونه شوه. انشاءالله راتلونکی الیکشن به موږ په ښه لیډ سره ګټو او دا ټول کارونه چې کوم دي د دې به موږ په هر حالت کې په دوباره باندې د مشر خان په لاس باندې افتتاح کوو ځکه چې د دې آغاز د مشر خان نه شوی دی او دوباره به انشاءالله کامیابه ډېره